وای نه د خنجر په وینو سور دی، نه د لمن په وینو داغ ده، نه د خنجر په وینو سور دی، نه د لمن په وینو داغ ده. ای د الله بنده زه دې زړې زړې کړم. زما عزیزانو محترم کې کومه دشمني وه او بیا بنیتي وه یا تکلیف و هغه په نن نه ختم شو. د دې نن نه پس او د دې حلف نه پس د دې جرګې د فیصلې نه پس تاسو وایئ هېڅ قسمه نقصان نه رسو، نه په خپله نه د چا په ذریعې سره. او د نن نه پس چې کوم دی نو زمونږ به په اخلاص سره چې کوم دی نو روغی رورولي به او د یو بل چې کوم دی نو بسم الله الرحمن الرحیم. ظهور خان تاسو ګورئ تحقیق نیوز. دې وخت کې زه ولاړ یم غالا حجره اسرار خان. دلته کې د دوو کلو د کوی او د پیپل فریقین دي، د هغوی دشمني وه په 1992 نه دغه دشمني را روانه وه. نن دغه دشمني پای تکمیل ته ورسېده. یو طرف ته زیبرشاه دی، انور او گوهر دی، او ورسره دویم فریق چې نو هغه نعمت الله، وحید الله او رشید الله او جاوید الله دی. د کوی برمول چې کوم فریقین وو هغې کې سرخیتاج دی، سراج دی وغیره او ګلتاج دی. د دې نه علاوه امین الله دی. دغه فریقینو چې د دوی په منځ کې د 1992 نه چې کومه دشمني را روانه وه هغه د جرګې په کوششونو باندې نن پای تکمیل ته ورسېده، ختمه شوه. زموږ سره دغه فریقینو هم خبرې کړي دي او د جرګې ممبرانو هم خبرې کړي دي او دلته کې چې نور کوم خلک راغلي هغوی هم راسره خبرې کړي دي. د دې روغې باره کې هغوی څه وایي زموږ سره اوسئ. وای نه د خنجر په وینو سور دی، نه د لمن په وینو داغ ده، نه د خنجر په وینو سور دی، نه د لمن په وینو داغ ده. ای د الله بنده زه دې زړې زړې کړم. زما عزیزانو محترم او زما د کویه د پیپل دواړه فریقین او زه خصوصي د جرګې رحمدل چې دا سړی د دوو کلونو روان و، ما له به راغی زما په الله قسم که اوبه مې راسره څښلي، ما به دوی ته ترخې خبرې وکړې، ما به دوی ته خوږې خبرې وکړې، خو هغه دوی برداشت کړي. او چې کله پروګرام راغونډ شو د اسرار نه عنایت خان، بابو، عمر نواب ناظم، اقبال خان او شیردین نه دوی ته به ډېرې خوږې خبرې شوي او دوی ته به ډېرې ترخې شوي او د دواړو فریقینو نه خو شکر الحمدلله چې دوی هغه برداشت کړي او نن هغه فیصلې له راوسته. او چې یو انسان په حق وي نه الله د حق ملګری دی. او زما ډېره خوشحالي وه، ما زه به ډېر څه وم، خو زما په کلي کې پرون یو کربلا وشوه، هغې ما له داړه مات کړو. بل ما اسرار نه ته پرون یو سخته خبره کړې ټولو علماوو، ټولو امیانو، ټولې جرګې په مخ کې زه د اسرار نه معافي غواړم. دویمه خبره چې زیور ته او انور ته هم درخواست کوم چې ستاسو کلی توتو به پکې سیاسي خبرې به پکې، خو ستا د کلي ګلبر، حبیب روز، وحید الله نه، سمرخان نه، خورشیدو، خطاب باچا، ولایتو او نورو ډېرو ملګرو تاسو خبر کړي نه موږ له جرګه راغلي او ډېر وخت مخکې، خو الله د هغوی په خوله نه کوله. نن د دوی په خوله الله هغه حکم وکړو او هغه جرګه وشوه. باقي زه تاسې لیکاټلنګ
زما چې څونه یاران دوستان دي چې د زیور کوم دوستان دي د ما دوستان دي ما به چاته وینا نه کړي دوی به کړي دوی به نه کړي ما به کړي مین الله به کړي وحید الله نه به کړي زه منم چې موږ ټول مشترکه چې څونه میلمانه یې په هغه د فضل رازق په شکل کې دي په هغه د امین صاحب په شکل کې دي په هغه زموږ د مردان د معین خان په شکل کې دي زموږ د لوی لوی او د الله د کلا چې څومره خلک ته میلمانه راغلي زه د خپل طرف نه د خپل ورورۍ د طرف نه د مین الله د طرف نه د وحید الله نه او د زیور د طرف نه هغوی ته هرکلی وم هغوی سلام کوم الله خیر کو د جرګې بیا شکریه ادا کوم د بار د میلمنو بیا شکریه ادا کوم د پولیسو شکریه ادا کوم او میډیا والته هم دا درخواست کوم چې ګورې زما دا خبرې ستاسو انټرویو د ورې چې میلمانه ډېر راغلي زه به د خلکو سره میلاوېږم نه هسې نه تاسو میک راوړی زه ستاسو نه کټ شم نو ګورئ معذرت کوم میلمنو سره میلاوېږم دا ستاسو دپاره انټرویو نه او د ټول محفل دپاره شکریه ده د ټولو نه مخکې خو د جرګې والا شکریه ادا کوم چې دوی د کال دوو نه په دې کې وختن په وختن را روان وو او خاص کر رخمدل چې دی نو څنګه چې ګلراج خبره وکړه نو رخمدل خواجو ناس نه دی ماله به راغی که ماله به رانغی نو ګلراج ته به لاړ شو خو دی په قلاره نه کېناسته او ډاډګیرنه او تسلي به یې دواړو پورې کېنو د وختن په وختن ورکوله چې به الله به خیر کړي او انات خان او اسرار بهی او ناظم صاحب او اقبالي خان منبر ټول چې څونه وونه دوی دا یو کال چې کومه ستړې وکړه نو دوی له د دوی بیا شکریه ادا کومه د ډېر وخت نه دا فسادات را روان و الله پاک په خپل فضل و کرم باندې او د دې جرګې مشرانو باندې هغه نن اختظام پذیر شو نو خدای دې د دوی قدر وکړي او چې څونه میلمانه دوه درې څلور پریکه دي راغلي دي نو د هغوی ته ټولو ته په خیرالې وایم او هر کله راشئ خدای دې هر کله دغسې محفلونه جوړ کړي ځکه چې زموږ په ځمکه باندې امن وي نو هر سړي ته به فایده وي او چې امن نه وي نو هر سړي ته به تکلیف وي نورې خبرې کول نه غواړم خو خدای دې ډېر ټولو له چې دا څونه راغلي د دوی په جولۍ کې دې خیر واچي او خپل خصوص د جرګې والا خدای پاک ته د دوی نور هم مددونه وکړي چې دا څونه شخړې په دې علاقه کې دي دا د خدای په خیر خیرات سره او د دوی په وسادت سره اختدام ته ورسوي آخر دعوا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم د ټولو نه اول خو زه زما سره الفاظ نشته چې د دې جرګې زه په کومو الفاظو شکریه ادا کړم ولې چې دا جرګې دوی یو ورځ نه هفته نه میاشتې نه په کلونو رالي کرنټ دا جرګه او د دې نه مخکې چې څومره خلک تلې راغلي دي نو دا یو ډېر اوږد پیریډ او دا اوږد په دې شکنې د پښتنو خبرې دوره اوږدېږي نه چې دا ډېره خوره خبره وه او بیا یو فریق له تله بیا یو ښار ته تله دا ډېره ګرانه خبره وه نو زما سره الفاظ نشته چې زه په کومو الفاظو د دوی شکریه ادا کړم خو بس دا به وم چې الله پاک ته دوی له خپل څنګه چې الله پاک وایي چې دې خیر زه ورکوم جزا زه ورکوم الله دوی له جزای خیر ورکړي امین په دې کې لکه زیور بھائی وي زیاته ستړې کم منیجمنټ کړی و زمونږ د سروبي او دوست رقمدل خانو چې هغه د 2 کالونو را پاسېدلی و کوی ته ځه پیپل ته زیور له راځه ما له راځه د مارونو له ځه او ریرونو له ځه نو د ټولو نه غټ کردار پکې رقمدل خان ادا کړی چې هغه دا جرګه راغونډه کړې بیا د هغې نه علاوه دا جوړ چې څوک جوړوي نو پای کې زمونږ د علاقې مشر
عنایت خان د علاقې مشر اسرار خان غالا د علاقې مشر رحیم شاه جی صاحب عمر نواب ناظم صاحب اقبال خان ممبر صاحب شیردل حاجی صاحب شیردین حاجی صاحب حسین حاجی صاحب با که د چا نوم زمانه پاتې شوی نو زما معذرت خوایم ځکه چې ګڼ کسان تلي راغلي د دې نه مخکې کوم تلي راغلي موږ د هغوی ډېر شکرګزار یو د دې نه علاوه د محفل ته اوس چې کوم خلکو تکلیف کړی دا اوس کوم سخته برداشت په دې ګرمۍ کې زموږ سره ناست دي په هغې کې د مختلفو ګوندونو مشران کاغه زما د NP مشران دي د جمعیت مشران دي د مسلم لیگ مشر جمله څومره خلک چې راغلي کاغه اعلی دی او که ادنا دی د هغوی زه فردن په بھرپور الفاظو سره شکریا ادا کوم چې هغوی راله زمونږ د محفل ته زمونږ د روغې ته ښکلا ورکړه زما سره الفاظ نشته چې د هغوی زه شکریا ادا کړم ډېره مننه زمونږ دا معامله دا روغه چې څنګه کامیابه شوله نو دا زما دا ملګري چې څه دا مخامخ ولاړ دي او څه نمونه چې کوم دی نه دې نه مخکې واخیستلی شو نو زه د دې ټولو ډېره شکریا ادا کوم او دې یوازې دا نه چې ګینې د زیور ډله یا چې کوم دی نه ګلتاج دې ډله زمونږ د خدای پاک فضل دی او د دې خلکو چې کوم دی نه په ما باندې ډېر لوی احسانونه دي د دې علاقې دا خلک ټول چې کوم دی نه اعتماد کوي او انشاءالله چې دا اعتماد به چې کوم دی نه زه دوی برقرار ساتم زما کې چې څوک کمې پورې ساه شته دی او کمې پورې رق کولی شم نو هغې پورې به چې کوم دی نو زه انشاءالله د دې خلکو خدمت کوم او په دې هلو ځلو کې به چې کوم دی نو زه وایم چې زمونږ د علاقه دی د دې اوبه نه پاکه شي دا زمونږ ما یو میشن دی او زمونږ چې کوم ملګري نو هغې ته بیا چې کوم دی نو دعاګانې کوو چې الله دې دې ټول له ډېر لوی خیر ورکړي او خاص کر اسرار خو داسې ملګری دی د ما کشر رور دی نو چې زه ورته کومه خبره کوم څنګه ورته کوم نو هغه شان چې کوم دی که دا نن دا بوج وړل دا دونه خدمت دا چې کوم دی نه په ده باندې زیات و ځکه چې دا یو بانډه ده خو ده د خپل ځان نه زیات کار وکړو او دا ټول خلک چې کوم دی نو راقابو کو او د موږ سره په خپل خوشحالۍ کې شامل شوي او دا تقریبا دا واقع چې کوم دا په سن 92 کې دا واقع شوی وه په سن 92 کې دا واقع شوی وه په دې کې کم از کم شپږ مړي او داسې دا د جرګې په وسادت باندې دا ټوله خبره زیاته راغونډه شوله خو زه ستاسو په شیشه باندې دا یو پیغام ټولو پښتنو ته ورکوم چې د خدای رسول خبره په ټوپک نه حل کېږي ما ته به یو سړی دا اخلي چې ما ټوپک راغستی ما پې خبره حل کړې ده ټوپک چې د راواغستو او مړی دې وکړو نو خبره دې د غر سر ته وخېجوله او چې د غر سر ته دې وختله او بیا راکوزې نه بیا پې ډېر زیات وخت لګي عدالتونه دي که په عدالت کې فیصله وشي نو یو خوشحاله کي او بل خفه کي اصل مقصد دا دی چې نن دا کوم سپین دروبي او دا خرسړي راغونډ شوي دي او په دې کلي او په دې علاقې خوشحالي ده دا د دې جرګې زه ستاسو په دې شیشه باندې یو پیغام بل ورکوم وختي ما وي چې خدای ته وګورئ جرګمارو پسې خبرې مه کوئ قسم په خدای که دا جرګمار نه وي یو میاشت چې دا جرګمار جرګې بندې کېږي او که د هندوانو په شانتې د دوی په سرونو کې سړی نه ولاړ نه زه به سړی نه یم چې دی سړی به نه یم د دې جرګمارو خپې ښکلوئ چې دی دا یو واحد دا عدالت دی چې دا سوپریم عدالت دی دا جرګمار عدالت دی چې دوی د اوږې نه ټوپک کوز کړي او ونه د یخ نه وباسي او په یو ټیبل دې تا کښېني چې دی زما د خپلو پښتنو وروڼو ته خواته او درخواست دی چې یو بل ته اوږې ښکتې کوي زمونږ په منځ کې څه دی خو کنال نیم پټی دی او بوټی دی نور څه دي او لاک نیم روپۍ دي چې دی بس دغه خبرې دي بسم الله الرحمن الرحیم زه ګوهر خبرې کوم زه د دې جرګې والا د دې تنظیم د غالي د تنظیم ډیره شکریا ادا کوم د دې جرګې والا زه ډیره شکریا ادا کوم ځکه چې دوی د 2 کالونو را روانه خبره وه او دوی پکې ستړی وکړو نو آخر دا چې خبره سرته ورسوله او زه ټولو میلمنو چې څونه میلمانه دلته راغلي دي د هغوی شکریا ادا کوم چې دلته د مو غریبانانو راغلي دي او دلته کې خپل کارونه پرېښودي او دلته راغلي دي هغې ټولو میلمنو شکریا ادا کوم او هغوی ته هرکلی وکړم پیپل والا تنظیم هم شکریا ادا کوم هغوی هم راغلي دي او لکه چې کوم ټول تنظیمونه دلته کې راغلي دي د هغوی هم شکریا ادا کوم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
بس دا د ډېر وخت نه دا معامله روانه وه، تقریبا 34-35 سالې وشو او ډېرو خلکو پکې وختن په وخت باندې خپل وس کړی دی، خو بس د الله نه منظوره نه وه. مونږ پکې راپاسېدو تقریبا 2.5 کاله وشو، ما او دا اقبالي خان ملګری، نو بس وختن په وخت مو بیا له ځان سره پکې نور مرګي واخیستل او د خلکو سره نه خدای پاک خو کې زموږ دا خبره ومنله او بس دا ستاسو مخې ته دا خبره دې دغله راله او بس خدای پاک نن په خیر باندې فیصله کړه. الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سچ ناول خو زه تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو پرې دونه لږ ټایم کې رالی او د مونږ سره پرې محفل کې شریک شوئ. دویمه خبره د دې جرګې والا ډېره زیاته شکریا ادا کوم، دا مشران چې کوم د مونږ سره دي دوی د مونږ سره ډېره زیاته منډه تړله ووله. او بله خبره دا ده چې څونه پولیس افسران ناغلي دي تانې ته یا چوکۍ ته، نو زه د هغې مشرانو ټولو شکریا ادا کوم. والسلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زما نوم راز محمد دی او د اسرار خان رور یم او نن موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې زموږ په دې ځای کې دا کومه روغه ده او دا کوم خلک راغلی دی، نو دا زموږ دپاره ډېره د خوشحالۍ مقام دی. او بل دا خبره ده چې زموږ په دې علاقه کې چې دا کومه دښمني وه نو د دې تقریبا 36-37 سال وشو او هغه الله تعالی نن په دوستۍ باندې بدله کړه او د دې علاقې نامي ګرامي جرګمارو په دې کې خپل خدمت ادا کړي وو او الله تعالی اخري تاج زموږ د رور په سر باندې کېښودو. نو موږ په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یو او بیا د دې ټولو جرګمارو د علاقې د معززینو ډېر زیات شکریا ادا کوو چې هغوی زموږ دې کور ته زموږ د غریبۍ د جونګړې ته راغله او دا عزت یې موږ له راکړو. نو موږ ډېر زیات خوشحاله یو په دې کې زموږ د کوی برمول فلاحي تنظیم چې کوم دی هغوی بیدار زلمي، د پیپل چې کوم دی خدای خدمتګار زلمي او د غالي فلاحي تنظیم هلکان چې کوم دي هغوی ډېرې خالي ځلې وکړي او په دې کې هغوی شرکت وکړو او د میلمنوی قدر عزت او خدمت وکړو. د هغوی ډېره شکریا ادا کوو او د میډیا والا او د پولیس والا او زموږ چې کوم دلته کوم نور میلمانه راغلي د هغوی ډېره شکریا ادا کوو چې هغوی دلته راله او د دې ځای هغه کومه ښکلا وه هغه نوره برقرار وساتله او ډېر ښکلې په طریقه باندې هغه میلمانه وزر شو او روغ او اختتام ته ورسېدله. او بس نوې کل ته یو دا درخواست کوم چې خپل مشران چې زموږ څونه دي هغوی دې په خپلو هلکانو باندې نظر وساتي او د هغوی د صحیح تربیت وکړي، په علاقه کې د هوایي فایرنګ نه کوي او په مازدیګرو کې چې دا کوم په موټر سایکلو باندې ګرځي او دا کوم موبایل یې په لاسو کې نیولي خوشي تشي ګرځي. نو مهرباني دې وکړي د هر پلار د هر مشر دا فرض جوړیږي چې هغوی د خپلو کشرانو تربیت وکړي او ماښام چې تپوس کوي چې زویه څه چېرته تللی وي. نو کم از کم د دې سره به زموږ د معاشرې نه د برایانې ختمیږي او زموږ په معاشره کې به خپلو بچو له قلم ورکوي، هغوی ته تعلیم ورکوي او هغوی ته د خپلې علاقې د بیدارېدو چې په خپله علاقه کې دغه شانتې فلاحي کارونه وکړي څنګه چې زموږ دا مشران کوي. نو ستاسو ډېره شکریه. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. دا نن چې کومه عظیم الشانه غونډه تاسو وکړه د دې مشرانو د جرګې برکت و الله دې دوی له ډېر لوی اجر ورکړي. جرګه او روغه دا د خدای حکم دی، جرګه او روغه دا د رسول الله حکم دی، جرګه او روغه زمونږ د پښتنو تاریخ دی او زمونږ د مشرانو سنت دی او دې کې رواني چې کوم دی او د پښتنو معاشره هغه شا په شا کول یا هغې له مشکلات پیدا کول دا د شیطان چې کوم دی نو عادت دی. الله رب العزت دې وکړي چې زمونږ او ستاسو ټول پښتانه بلکې ستاسو په دې میډیا په ترو باندې زه ټولو ته دا درخواست کوم چې هر سړی جرګه جوړه شي، هر سړی د اصلاح کار چې کوم دی نو هغې ته کار ووایي او هر یو سړی چې په دې نارینه او زنانه چې په دې معاشره کې د خپل د جرګې په توګه او د اصلاح په توګه کردار ادا کړي. امید دی چې یو شخړه یو مشکل د پښتنو د دې علاقې دا به پاتې نه شي، ځکه دا خلک جرګې له حیثیت ورکوي د پښتنو په مابین کې د جرګې یو مقام دی. نو یقینا چې دا به انشاءالله ډېر لوی ځای ونیسي او انشاءالله دا ټول مشکلات په آسان شي. او که زه داسې ووایم چې حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله بیت الله جوړ کړ نو د امن د ښار د ګرځولو سوال یې کړی. زموږ هم د خدای نه دا دعا ده چې الله دا پښتنو دا معاشره او دا ټوله دنیا د امن چې کوم دی نو هغه بنیاد او سبب وګرځوي. نو امن چې کوم دی هغه خوشحالي ده او په لویه سطح باندې د خدای پاک د قوم ته د خطې ته چې کوم دی نو ډېر عظیم امن او خوشحالي او تسلي نصیبه وګرځوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ډېره مننه.